بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 51 نمبر درس دی. نن به انشاءالله مونږ د اودس شرایط وایو چې اودس دپاره کمې خبرې دا لازمي دي، دا ورله شرط دی. نو هغه شرطونه به انشاءالله نن مونږ وایو. او د اودس دپاره 3 خبرې ډېر زیات ضروري خبرې دي. هغه خبرې انشاءالله نن به دې درس کې زده کوو. اول نمبر دی مونږ صرف د بره چې کوم شروط و صحت الوضوء د اودس دپاره چې کوم صحیح د اودس د صحیح کېدو دپاره شرطونه شروط دا د شرط جمع ده. شرط یو شرط ته وایي چې کوم لازم سیز وي د یو سیز دپاره هغې ته شرط وایي، او دا شروط د دې بیا جمع ده. او صحت معنا را صحیح کېږي الوضوء و اودس. نو دا شروط دا مضاف دی، بیا صحت چې دی دا د دې شروط دپاره مضاف الیه دی، او بیا د دې آخري وضو دپاره بیا مضاف دی. نو دا صحت چې دی دته مضاف الیه مضاف وایي. دا اول مضاف الیه دی، بیا مضاف دی د دې وضو دپاره، او دا وضو آخري مضاف الیه دی. دا صحت د دې مخکې اسم دپاره مضاف الیه دی، او د دې وروستو اسم دپاره مضاف دی. نو دا دواړه دی، مضاف الیه هم دی او مضاف هم دی. نو دا به مونږ د ټولو نه مخکې ګورئ، ما تاسو ته مخکې درس کې ویلي چې موږ به اول د مضاف الیه دا اول به د مضاف الیه معنا کوو، بیا به د مضاف معنا کوو. نو شروط صحت الوضوء د اخر نه به مونږ ترجمه وکړو. د اودس د صحیح کېدو شرطونه، د اودس د صحیح کېدو شرطونه. نو داسې اوس زموږ ترجمه صحیح راځي. او که موږ وایو شرطونه د صحیح کېدو د اودس، نو دا لږه غلطه ترجمه راځي. نور لفظي ترجمه صحیح ده، خو هغه زمونږ هغه سلیس پښتو کې چې موږ کومې خبرې کوو د هغې مطابق نه ده. اوس که زه ووایم چې د اودس د صحیح کېدو شرطونه، نو دا خبره صحیح ده. او که اوس ووایم شرطونه د صحیح کېدو د اودس، نو دا الټه خبره شوه. نو موږ به په مضاف الیه کې به اول د مضاف الیه ترجمه کوو، په عربۍ کې به اول مضاف لیکلی بیا به مضاف الیه لیکلی. چې ترجمه موږ کوو اول به موږ د مضاف الیه نه شروع کوو، نو بیا به د مضاف ترجمه کوو. نو اوس به موږ وایو د اودس د صحیح کېدو شرطونه. لا یصح معنا را نه صحیح کېږي، لا معنا را نه، او د پورا لا یصح معنا را نه صحیح کېږي. نه صحیح کېږي الوضوء اودس الا معنا را سیوا. اجتماعت معنا را جمع شو، جمع شي. جمع شي. ثلاثه دریو ته وایي. شروط دا د شرط جمع ده، شرطونه. کذا معنا ده دغه شان، اسی طرح اردو کې اسی طرح. لا تحصلو، لا تحصلو معنا هم ده نه حاصلېږي. الفائدة فائدة. المطلوبة مطلوب معنا را چې کوم سیز انسان غواړي هغه ته مطلوب وایي. یو طالب وي، زه طالب یم، فرض که زه طالب یم، زه دا قلم غواړم چې دا قلم دې ما ته میلو شي، نو زه د دې قلم دا قلم زما مطلوب دی. زه طالب یم، دا مې مطلوب دی. ٹھیک شو. یا زه غواړم چې دا سبق یاد کما، نو زه طالب یم، دا سبق مې مطلوب دی. مطلوب معنا را یعنی کومه چې غوښتونکی سیز، غوښتونکی سیز. ٹھیک شو. نو مطلوب طالب ته وایي، او چې کوم سیز طلب کوونکي ته وایي، طلب کوونکي ته وایي. او کوم سیز چې طلب کې، کوم سیز چې غواړي، نو اقا سیز ته مطلوب وای. ٹھیک شو. نو فائدة المطلوبة مطلوبه فائده، مطلوبه فائده یعنی کومه چې غوښتون کې فائده ده. من الوضوء د اودس نه، من معنا ده نه، او وضو معنا ده اودس، الا معنا ده سیوا یا بغیر، با جاره معنا ده سره، او استیفا معنا ده پورا پورا. هذه معنا ده دا، هذه معنا دا.
الشروط معنا دا شرطونه، دا شروط دا د شرط جمع ده، شرطونه. اوس دې د پورې مونږ دا خبره لګی زده کوو جي لا یصح الوضوء اودس نه صحیح کېږي الا سوا اجتماعت چې جمع شي ثلاثه شروط د درې شرطونه، ثلاثه شروط چې درې شرطونه جمع شي نو بیا اودس صحیح کېږي. چې کله یو جمله کې لا او الا راشي، په یو جمله کې لام راشي او بیا پکې الا راشي نو د لا او الا معنی ده چې دا کار کېږي، او کنه صرف لا پکې راشي نو بیا مطلب دا چې نه کېږي. ټیک شو؟ او یا ما او الا راشي نو بیا معنی ده چې دا کار کېږي، او که صرف ما راشي نو بیا نه کېږي. لا يصح الوضوء اودس نه صحیح کېږي الا بغیر اجتماعت ثلاثه شروط د دریو شرطونو د جمع کېدو نه. چې درې شرطونه نه جمع شوي نو بیا اودس نه صحیح کېږي. کوم درې شرطونه سری؟ ها د هغې نه مخکې راته اوس بیا بله خبره کوي. قضا وایي دغه شان لا تحصل الفائده المطلوبه، او مطلوبه فایده هم نه حاصلېږي. لا تحصل نه حاصلېږي الفائده المطلوبه، مطلوبه فایده من الوضوء د اودس نه الا مگر یا سوا یا بغیر باستیفاء هذه شروط د دې شروطو د پوره کېدو سره. چې دا شروط نه پوره شوي، دا شرطونه نه پوره شوي نو بیا ستا د اودس نه هغه مطلوبه فایده هغه نه حاصلېږي. یو وایي چې اودس کې درې شرطونه نه پوره شوي، نه راجمع شوي نو اودس نه صحیح کېږي. چې کله په اودس کې درې شرطونه جمع شي نو اودس صحیح کېږي. او وایي دغه شان چې کله دا شرطونه نه پوره شوي نو د اودس نه چې کومه مطلوبه کومه غوښتونکې فایده ده چې اودس سره کومه فایده حاصلېږي نو هغه فایده به بیا نه حاصلېږي که کله دې دا درې شرطونه نه پوره کړي. ټیک شوه؟ کذا لا تحصل الفایده المطلوبه، وایي دغه شان کذا معنا دغه شان لا تحصل نه حاصلېږي الفایده المطلوبه، مطلوبه فایده هغه غوښتونکې فایده چې خلک اودس نه څه غواړي. اودس خلک وکړي نو بیا غواړي چې یاره زه پرې لمونځ وکړم، تلاوت وکړم، دغه شان ذکر اذکار وکړم، نو د دغې اعمالو دپاره اودس کوي. د انسان دغه مطلب وي. ټیک شوه؟ نو مطلب یعنی چې کوم مطلبونه انسان غواړي نو هغه مطلب یې نه پوره کېږي من الوضوء د اودس نه الا باستیفاء هذه الشروط د دې شرطونو د پوره کېدو سره، سوا د دې شرطونو د پوره کېدو نه. چې دا شرطونه نه پوره کړي د نه د ده چې کوم هغه مطلبي فایده ده، مطلبي فایده ده د اودس هغه بیا نه حاصلېږي. او مطلبي فایده څه وي؟ هر انسان اودس دې لپاره کوي چې زه تلاوت وکړم، قرآن سینې سره ولګوم، ښکلی کړم، لاس ورسره ولګوم، دغه شان تلاوت یې وکړم، مونځ وکړم په دې اودس باندې، دې لپاره د دغه مطلوبه فایده ده. اول فایده، اول شرط دا دی ان يصل الماء الى جميع الاعضاء التي يجب غسلها في الوضوء. ان معنا ده چې یسویلا معنا ده حاصلېږي، رسیږي. الماء اوبه، الا معنا ده پورې، اردو کې وایي تک. جمیع معنا ده ټول. اعضاء معنا ده اندامونه. د انسان دا هر یو اندام دی، دا لاس بیل یو اندام دی، دغه شان خپې بیل اندام دی، مخ بیل اندام دی، سر بیل اندام دی. ٹھیک شو؟ التي کم چې یجبو معنا ده واجبېږي. غسل معنا ده وینځل، او ها معنا ده هغه. فی معنا ده کې. الوضو معنا ده اودس. خجی اول شرط دا دی ان یصل الماء، ان معنا ده چې یصل الماء اوبه رسیږي الى جميع الاعضاء ټولو اندامونو ته. اول نمبر دا دی چې اوبه ورسیږي الى جميع الاعضاء ټولو اندامونو ته.
ټولو اندامونو ته التي کم اندامونه چې یجبو واجبیږي کم چې واجبیږي غسلها د دې اندامونو وینځل فی الوضوء په اودس کې د کمو اندامونو وینځل چې په اودس کې واجبیږي هغې ته اوبه رسول دا اول شرط دی اول شرط دا دی چې کم اندامونه وینځل په اودس کې واجب دي هغې ته اوبه رسول دا اول شرط دی ٹھیک شو دویم شرط دا دی ان معنا ده چې لا یوجد معنا نه ملاویږي یا نه موندل کېږي یا نه ملاویږي شیء یو څیز یمنع منکی وصول معنا ده رسیدل الماء اوبو الا معنا ده پورې البشاره دا بشارتی چې دی بشارتی دا د سرمن دا بر ایسا یادی سرمن چې کم اندامونو باندې را کم ځای باندې چې کم اندامونه دي د دې سرمنې ته اوبه رسول بشارتی سرمن کاف دا کاف جاره معنا ده لکه اردو کې وایي جیسے الشمع معنا ده شمع دا بجلی چې ولاړه پخوا زمانه کې د دوکانونو کې به هغه شمع سپینې غونته شمع میلاوېدې سپین تار به پکې هغې تار ته به خلکو تیلی ولګو شمع به یې ځان ته لګولې وه اور به پرې بلېدو هغه شمع یادوي اکه کالشمع لکه شمع مونږ ورته پښتو کې هم شمع وایو او خوش قسمتي هم دا ده چې عربۍ کې هم ورته شمع وایي والعجین واو معنا ده او عجین معنا ده اخکلي شوي وړه چې کوم وړه اخکلي شوي هغې ته عجین وایي اخکلي شوي وړه ته عجین وایي عجین نو اوس درته دویم شرط هم پوره شو اول شرط دا دی چې کم اندامونه په اودس وینځلو کې فرض دي یعنی واجب مطلب فرض دي هغې ته اوبه رسول دا اول شرط دی نو اول شرط به دا پوره کې ستا په اودس بیا صحیح کېږي چې کم اندامونه وینځل فرض دي په دغه کې په اودس کې نو هغه اندامونو ته اوبه رسول صحیح طریقې سره رسول دویم نمبر الله یوجد شیء چې داسې یو څیز میلاو نه شي یمنع چې منع کوي وصول الماء د اوبو رسېدل چې اوبه رسېدل منې کي الی البشرة سرمن پورې سرمن ته رسیدو ته یعنی هغه اوبه منې کوي کالشمع والعجین لکه شمع او اخکلي شوي وړه مطلب د دې دا دی چې په سرمن باندې یا ستا په دې لاس کوم ځای په اودس کې وینځل فرض دی هغې باندې د شمع هغه کم هغه څاڅکي شوي او هغه د شمع څاڅکي ورپسې نښتي وي یا وړه نه دي اخکلي شوي وړه دي په یو ځای پسې نښتي چې کله ته لاس وینځې نو هغه کم ځای چې په وړو کې پټ دی نو هغې ته اوبه نه رسي یا د هغه شمع هغه موم چې کوم دی په هغې کې چې کوم ځای پټ دی نو هغې ته اوبه نه رسي نو بیا ستا مونځ دا اودس دا نه کېږي دا شرط دی چې ته به اول هغه د شمع هغه کم موم دی هغه ختمې او یا به دا کم وړه د په لاس پسې لګېدلي دا به ختم کې مکمل بیا به لاس وینځي چې ستا لاس وینځلو ستا سرمن وینځلو ته رکاوټ ونه رسي داسې یو څیز ستا په سرمن نه لګېدلي چې هغې سرمن ته دې اوبه ونه رسي نو سرمن پاکول وړه شو دقه شانتې شمع شوه چربي شوه دا وازګه نه ده وازګه دا چې په بدن باندې اونخلي دغه شان خټه ده خټه دې ښکلې ده خټه دې کړې ده یعنی څه دپاره دې خټه استعمال کړې ده او هغه خټه ستا په لاس پسې څه ځای پسې لګېدلې نو هغې ستا سرمن د اوبو رسېدلو نه منې کړې ده چې په کوم ځای خټه لګېدلې هغه ځای ته دغه نه رسي اوبه نه رسي نو ستا اوس دقه خټه اول لرې کول لازمي دي نو دقه وایي چې
الله یوجد شیء چې یو څیز میلاو نشي یمنع چې منې کوي وصول الماء د اوبو رسېدل الی البشرتې څرمنې ته چې داسې یو څیز ستا په دې څرمن نه لګېدلي چې اوبه هغې ته ونه رسي دغه مطلب دی که شمع والعجین لکه شمع او عجین او ښکلي شوي وړه دا دویم شرط و دریم شرط درته اوس وایي الله یوجد الله ان معنی ده چې لا یوجد معنی ده میلاو نشي شیء معنی ده یو څیز من الاشیاء من معنی ده نه اشیاء د څیز جمع ده څیزونه التي کم څیزونه چې تبطلو معنی ده ماتئ الوضوء اودس کم څیزونه سره چې اودس ماتېږي فإن اول دې د پورې ځان پوه کوي وایي الله یوجد چې میلاو نشي شیء یو څیز من الاشیاء د څیزونو نه التي کم څیز چې تبطل الوضوء اودس ماتئ یعنې څه ټایپ چې اودس کې اودس یو څیز تا ته په دې اودس دوران کې پیښ شو چې هغې سره اودس ماتېږي نو دغه درته اوس یادوي فإن فا معنی ده نو او ان معنی ده چې حصله معنی ده حاصل شو شیء یو څیز من معنی ده نه اشیا معنی ده څیزونه التي معنی ده کم چې تبطلو ماتئ باطل کوي باطل معنی ده ختمئ ماتئ الوضوء اودس حالت توضؤ د اودس په حالت کې حال معنی ده حالت کې حالت او توضؤ معنی ده اودس حالت کې لم معنی ده نه یصح معنی ده صحیح کېږي الوضوء اودس خجی اوس دا دریم شرط زده کو وایي الله یوجد چې میلاو نشو یا چې ونه موندلی شو شیء یو څیز من الاشیاء د څیزونو نه چې یو څیز د څیزونو نه یو څیز میلاو نشي التي کم څیزونه چې تبطل الوضوء اودس ماتئ فإن نو که چېرته حصله حاصل شو میلاو شو شیء یو څیز من الاشیاء د څیزونو نه التي کم چې تبطل الوضوء اودس ماتئ حالت توضؤ د اودس په حالت کې لم یصح الوضوء نو اودس نه صحیح کېږي د دې مطلب دا دی چې یو څیز دی ته چې کله اودس کې او د اودس په حالت کې یو څیز داسې یو څیز دی چې هغې سره اودس ماتېږي هغه څیز ستا نه صادر شو یعنی هغه څیز درته پیښ شو لکه مثلا میتیازو سره اودس ماتېږي یا دغه شانتې د انسان د بدن نه وینه وځي او هغه روانه شي دې سره هم اودس ماتېږي یا هوا د انسان نه خارج شي نو دې سره هم اودس ماتېږي نو دغه څیزونه داسې څیزونه دي چې دا اودس ماتئ میتیاز یې اودس ماتئ وینه اودس ماتئ او بل چې دی د هوا خارجېدل دا اودس ماتئ نو که دا څیزونه درته د اودس په حالت کې حالت توضؤ یعنی د اودس په حالت کې دا څیزونه پیښ شو اودس یې کولو او میتیاز یې دننه لاړې یا اودس یې کولو د بدن نه د وینه لاړه یا اودس یې کولو او په هغه وخت کې د هوا خارج شوه نو په دغه وخت کې بیا که تا اودس پوره کو او دوباره د اودس ونه کو نو بیا چې دی ستا اودس نه صحیح کېږي نو ته به په داسې حالت کې داسې کار کې چې اودس څه ټایم کولو دغه وخت کې ستا میتیاز یې درنه لاړې ته به بیا اودس وکړې یا په دغه وخت کې چې دی ستا نه وینه د بدن نه ووتله او روانه شوه د خپل ځای نه حرکت وکړو او که نه وینه ووته په خپل ځای ولاړه وه حرکت یې ونه کړو نو بیا اودس نه ماتېږي او نه دا اودس خرابوي او چې وینه ووته د خپل ځای نه او روانه شوه حرکت یې وکړو دغه ځای نه په خپله روانه شوه نو بیا د اودس مات شو ته به واپس دوباره اودس د سره کوې او یا چې دی هوا د نه خارج شوه واپس اودس به د سر نه کوې نو
که دا څیزونه درته مخې ته رالل دا څیزونه اودس ماتوي الله یوجده که یو څیز میلاو نه شو شیء من الاشیاء د څیزونو نه عده قدرې څیزونه څلور درته یادوي التي کوم څیزونه څه چې تبطل الوضوء اودس ماتېږي همدغه څیزونه یادوي فان حصله که دغه څیز درته حاصل شو یعنې دغه اودس په حالت کې دی دغه څیز دنه خارج شو شیء یو څیز من الاشیاء د څیزونه التي کوم څیزونه چې تبطل الوضوء اودس ماتوي حالت توضع د اودس په حالت کې نو لم یصح نه صحیح کېږي الوضوء اودس نو که چېرته دا درې څیزونه یا څلور څیزونه یا کم څیزونه څه چې اودس ماتېږي دا درته د اودس په حالت کې پیښ شول نو ستا اودس بیا مات شو ته به دوباره اودس کې خو یو شرط پرې کې دا دی که یو کس دی هغه ته عذر دی او سلسل بول بیماری ده ورته دا یو قسم بیماری ده چې انسان نه بس د امتیازو ساس کې کېږي دا نه ټینګېږي نو دغه ته سلسل بول بیماری وي الله دې د هر مسلمان حفاظت وکړي دا ډېره خطرناکه بیماری ده نو بیا به په دې حالت کې دا انسان چې دی چارهدامې کولو او دغه وخت کې د ده نه امتیازې روانې شوې نو دا به د خو مخکې نه استنجا کړې ده نو د لپاره حکم دا دی چې په دغه ځای باندې لون لاس راکاږي نور بس دا د عذر دی دا به خپل اودس وکړي بس صرف یو مونځ به په دغه باندې کېږي بل عمل پرې نه کېږي یا دغه شانتې چې دی یو انسان دی د هغه نه د هوا خارجېدل دا د هغه عذر دی بیماری ورته لګېدلې ده نو که اودس حالت کې هم د هغه نه بیماری لاړه د اودس حالت کې ورته دغه عذر راپېښ شو نو دا دغه به صرف بس چارهدام د خپل پوره کړي او یو مونځ به پرې کوي بل مونځ دپاره به بیا د دوباره اودس کوي نو هر مونځ دپاره به دا عذر والا انسان دوباره اودس کوي او که نه عذر ورته نه وي او هسې د اودس په حالت کې هوا خارج شوه یا د بدن نه داسې یو ځای نه وینې شو د هغې نه وینه ووته یا دغه شانتې چې دی امتیازې ترې لاړې نو د انسان اودس مات شو دا دوباره د سر نه کوي خو ما درته ووایي چې عذر وي نو هغې کې اودس د سره کولو ضرورت نشته خپل اودس په پوره کړي او خپل یو عمل به پرې وکړي او که نه عذر نه وي نو بیا د ده اودس ماتېږي دا به سر نه اودس کوي دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام